واقعاتو کې راځي چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله رب العالمین سره ډیر زیات محبت او ډیر مینه وه او د ده تذکره به الله پاک د فرشتو په مجالسو کې کوله. یو ځل الله فرشتو ته د ده ذکر کو چې دا زما ډیر زیات چې دی نو صالح بنده دی، پیغمبر دی او زما سره ډیر زیات محبت دی. فرشتو ورته وی الله مونږ به امتحان واخلو چې واقعي تا سره محبت دی او کو نه دی. د یو فرشته په انساني شکل کې راغله او د حضرت ابراهیم علیه السلام په خوا کې د الله ډیر عجیبه تعریف وکړو. د الله ستاینه وکړه، د الله مدح بیان کړه. ابراهیم علیه السلام چې کله دا واوریدل ډیر خوشاله شو، د ځوان ته رانږدې شو او دته وی چې ای ځوانه ته به بیا د الله تعریف ونه کې. هغه ورته وی او به کم خو ته به راله څه راکې. ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې ګډې سرولې ورته وی زه به د دې رمې نه نیمه رمه نیمه ګډې تاله درکم خو که ته ماته د الله تعریف وکړې، د الله ثنا بیان کړې، د الله مدح بیان کړې. نو فرشتې په ډیر ښکلي انداز کې بیا د الله تعریف وکړو، د الله مدح بیان کړه. وی کړه نو ده له نیمې ګډې ورکړه. په ابراهیم علیه السلام وخت تېرېږي نه، یو څو منټه تېر نو چې بیا دې ځوان ته وي ته به د الله مدح بیان نه کړې، د الله تعریف به ونه کړې. د هغه ورته وي اوس به راله څه راکړې. وایي دا نیمې ګډې پاتې دي دا به درکړم. حضرت ابراهیم علیه السلام بیا د الله تعریف وکړو، په ډیر عجیبه انداز کې وکړو چې بس یې کړه نیمې ګډې ورکړې. بیا ګډې ختمې شوې، لږ ساعت پس بیا اوس صبر دې نه کېږي. وایي یاره تا خو ډېر عجیبه د الله تعریف وکړو، د ته به بیا ما ته د خدای تعریف ونه کړې. نو ورته وي بیا اوس به راله څه راکړې. ابراهیم علیه السلام ورته وی دې ګډو له به اوس د یو نوکر او مزدور ضرورت دي، دا ګډې به سرول غواړي، د زه به یې دله سروم خو ته ما ته د الله تعریف وکړه. د هغه په درېیم ځل ورته بیا وکړو او بیا ابراهیم علیه السلام ته وی وایي موږ ته د چا د ګډو ضرورت نشته، زه الله فرشته رالیږلی یم او ستا د امتحان دپاره یې رالیږلی. واقعي ستا د الله سره ډېر محبت دی او ډېره مینه دی د ورسره چې د هغه په محبت کې تا خپل مال ټولې ګډې ورکړي او د هغه په محبت کې دې اوس دې ته ځان تیار کړه چې د نوکر په حیثیت به زه دا ګډې سروم. نو ستا دې دا ګډې مبارک شي، دا ټولې د ستا دي. الله مونږ ته ستا تعریفونه کول چې ابراهیم زما داسې بنده دی چې ما سره محبت دی، د هغې د وجې نه ستا د امتحان واخیستی شو. نو په ده امتحان کې ته کامیاب شوې او تا ته خدای پاک فتحه ده.